اول خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي رااله او ورته ویل چې زما پلار زما په روپو کې ګوتې وهي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې انت و مالک لیبیک ته او ستا مال دا ټول ستا د پلار دی خو دا په هغه صورت کې چې کله والد صاحب محترم پلار جان چې ورته ویلی کېږي چې دا هوښیار سړی او داسې چې په هر څه باندې پوهېږي باید روپۍ څنګه ولګوي څنګه نه که چېرته یو زوی زیات ګرځېدلی او مطلب زیاتې طریقې ورځي د کاروبار یا داسې یا دا چې پلار مې اوس روپۍ خرابوي یا ځینې پلاران داسې چې هغه نشیان چې څوک د روپۍ ولګوي په نشو او په فضول خرچې نه دا دغه کوي بیا باید لږ همداسې ترتیب برابر شي چې څومره د هغې د کور خرچه ده هغه ورته لېږلی کېږي نور دا سړی ځان له کاروبار برابر کړي اکثر داسې چې په یورپ کې دا خوارانه 10 کاله 20 کاله 13 کالو پورې تیر کې دلته رالیږي بس خلک یې خوري نور دا نشته چې دلته یو ترتیب برابر کړي چې را روان ژوند په اړه باندې الله سبحانه وتعالی دې له رزق ورکړي داسې یو ترتیب نشته نو چې کله دا راشي بیا خو څه نه په منځ کې وجود نه لري صحیح ده نو د هغې د وجې نه ژوند دی د هغې نو داسې یو ترتیب برابروي وروره که ته پوهېږي او که پلار دې پوهېږي چې په هغې باندې سبا ستاسو ژوند رواني